د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي چې سبا د جمعې پروز یعنی 11 مارچ د بنو په مراحل کې قومي جرګه کوي چې پکې به د زرګونو پښمیر کسان ګډون کوي او د جرګې ټول انتظامات سرته رسول شوي دي. د ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دا 3 ورځې جرګه ده چې د دوی د ګوند قربتوب راغوښتل شوی ده او دې کې به قومي مشران، پوخان، سیاستمداران قوم ته په ورپېښو ستونزو ویناګانې کوي. ښاغلي مندوهیل وایي چې جرګې ټول انتظامات برابر کړی شوي او د بنو په نورنګ روډ مراحل سیمه کې د لوبو په میدان کې به سبا پښتنو ته په ورپېښو کشالو ګڼ مشران او پوخان راټولېږي. هغه وویل چې په زرګونو خلکو ته بلنه ورکړې شوې ده او په ممکنه ده چې 15 نه تر 6,000 کسان به دغه جرګه کې ګډون وکړي. د زیارتوال په خبره انتظامی نه د جرګې لپاره اجازه غوښتل شوې خو دوی په خپل خوم د امنیت تنظیم برابر کړی دی. د جرګې رابللو اعلان پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فروری په 21 نیټه کړی وو او ویلي وو چې دې جرګه کې به پښتنو ته په ورپېښو مسلو د افغانستان په صورتحال او ورسره په نورو مهمو ستونزو خبرې او غور کولی شي. د یاد جرګې په بلنه کې ویل شوي چې د تیرو 4 لسیزو نه په افغان خوره تبلیغ شوي جګړې زمونږ پښتنو په سیمې او په ځانګړي ډول په پښتونخوا وطن جوړې اغیزې وکړي او په نتیجه کې زمونږ په خلکو ترهګرۍ په نوم یو جنگ مسلط شو. د ګوند وینا ده چې د دې ترڅنګ د پښتنو په بیشبها وسایلو د قبضې په نتیجه کې پښتانه د تعلیم او صحت د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي. سیاسي هدفي وجنې او په سند او پنجاب کې پښتانه د سر مال او عزت د عدم تحفظ سره مخ دي. یاد ګوند په خپل بلنه کې وایي چې په افغانستان کې د مسلط شوی جګړې په نتیجه کې جوړ شوی صورتحال او بوګنونکي انساني بحران او نور مشکلاتو باندې په جرګه کې بحثونه کیږي. د بنو کالج د انګریزي پروفیسور اسحاق وزیر وایي چې د فقیر ایپی د آزادۍ او د پښتنو مترفي لیکوالو تحریکونه دغه زینه جوړ شوی او په کال 1920 کې د پښتونستان قرارداد خوم بنو کې پاس شو. خوم دغه وجه ده چې کله د قام خبره کیږي نو د زیاتو خلکو سترګې بنو ته وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي جرګې نه وړاندې د کال 2000 په 10 مارچ د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پیښور په باچاهان مرکز کې پښتون قومي جرګه شوی و چې پکې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او نورو ستونزو خبرې شوی او د حل لپاره د 21 مادو ګډه اعلامیه خوره شوی و. د دې نه علاوه په 400 کې خوم د قومي جرګې په نوم یو غونډه شوی و. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400